خپل ځان ډېر ګناهګار یم ښه نه یم. مننه. یو نظم په لازمه د الله تعالی د رحم باره کې نظم دی، تلویحي نظم دی. په دې کې د نبي علیه السلام نامه مبارکه راغله ده. د ټول نه وړاندې د دواړو جهانونو په ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود صلی الله علیه و آله وسلم. د انبیاء کرامو نومونه پکې راغلي دي، د هغې دپاره علیه السلام لقب استعمالو، او د اصحاب کرام نومونه پکې راغلي د هغې دپاره رضی الله تعالی عنهم نوم دا لقب استعمالو. نظم دی: اے رحیمه اے کریمه لویه ربه، اے رحیم اے کریم لویه ربه، ستا د رحم بارانونه دي چې اوري د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. اے رحیم اے کریم لویه ربه، ستا د رحم بارانونه دي چې اوري د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. د فرعون وړاندې دې څومره په وقار کړو، د موسی د لاس امسا چې دې خامار کړو، د یعقوب سترګو له نور دې خدایه راوړو، او یوسف دې د قیدي نه لوی سردار کړو، اسماعیل دې د چړې لاندې محفوظ کړو، ابراهیم ته دې د اور غېږه ګلزار کړو، سلیمان په لاس بلقیس شوه مسلمانه چې خود ورله تر منځه دې ریبار کړو. مننه. سلیمان په لاس بلقیس شوه مسلمانه چې خود ورله تر منځه دې ریبار کړو، هارون تا په خپل مقصد کې بریالي کړو، او قارون لره د خپل دولت مزار کړو، ابابیلو له دې دومره طاقت ورکړو چې لښکر د ابرهه دې پې تار تار کړو. مننه. ابابیلو له دې دومره طاقت ورکړو چې لښکر د ابرهه دې پې تار تار کړو، د باطل سخت خرځی ترې رامات کړې، او د حق مرسته دې کړې په هر لوري د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. دویم بند دی: معتبر دې په کلهمه شخصیات کړو، معتبر دې په کلهمه شخصیات کړو چې پیدا ورله پر مخ د کائنات کو، محمد دې په هر لوري سرفراز کړو، رواج ختم دې د لات او د منات کو، خپل عیسی دې په اسمان کې استوګن کړو، د صلیب د جوړونکو سر دې مات کړو، تا موسی ته سمندر کې لارې ویستې او فرعون په سمندر کې دې میرات کو. تا موسی ته سمندر کې لارې ویستې او فرعون په سمندر کې دې میرات کو، تا محمود لره همت او جرت ورکړو چې نابود ورله پر لاس کې سومنات کو، د یو ګوټ ماشینه کار دې دومره واخیست، د نمرود د غرور سر دې پیرامات کو، په سبب د هغه چا رحم راوکې چې نازل د خپل کلام دې کړل پیتوري، د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. فتحیات چې د حسین په خپل جلال کړو، د یزید او شمر برخه دې زوال کړو، د حضور دې د هجرت ته لارې مل کړو، تا صدیق په درجه کې د کمال کړو چې عظمت دې د اسلام ورته نصیب کړو، د عمر په ایمان کفر دې ملال کړو، صحاوت دې د عثمان د غاړې خار کړو، د خپل رحم په دولت دې مالامال کړو، د علي د شجاعت خیبت دې خور کړو، د اسلام فتح له توره دې کړو ډال کړو، چې بلال دې د احد په نارو مس کړو، د هغه رنګ دې د خورو د مخال کو، چې بلال دې د احد په نارو مس کړو، د هغه رنګ دې د غورو د مخ خال کو، اقتدا دې ورله لار د کامیابۍ کړه، صحابه دې کړل په مثل لکه ستوري، د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. اخري بند دی: کو بلبل کو ونی بوټي کوچني دي، کو بلبل کو ونی بوټي کوچني دي، په زبان یې ستا د مدح ترانې دي، په وحدت باندې ګواه د کائنات دی، معرفت باندې ګویا د زمانې دي، ساز کې د صدف خوله کې ګوهر کړې، د قدرت دې په هر څه کې نښانې دي، په ما رحم پسې رحم کوي خدایا، لامحدود ستا د رحم خزانې دي، زه ګناه پسې ګناه کړم ته معافي کړې، ناتمام ستا د صبر پیمانې دي، ستا په قهر باندې ستا رحم غالب دی، مغفرت له تا سره مې بهانې دي، خدایا ما ذهین له دې اذیت خلاص کړې، د شیطان په وسوسو کې مې زړه زوري، د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. اے رحیم اے کریم لویه ربه، ستا د رحم بارانونه دي چې اوري د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې او جلال شوري، د هوا او سمندر د چپو سر کې ترانې ستا د عرفان او جلال شوري. په دغه خپل نظم په خپلو شعرونو باندې د دې ادارې مشر